چې کاسۍ کوم هغه کوم دی چې ټوله کوټه د ده پر مځکه د ده پر جایداد جوړه ده او شبایسات د ده پر جایداد جوړ دی ریلوې د ده پر جایداد جوړه ده 500 مسجد اندازه په دې کوټه کې د وقف کړي دي دپاره د الله چې لمونځونه کې کوي او کاسۍ هغه کوم دی چې کوټې هغه اول کوم ارام پوست ډاکټران انجینران کلنران هر څه پکښې کې دي نو بعد مغه چې د ودې ته لا لاس ور واچوي نو موږ سرکار ته دا خواست کوو چې سرکار ته هغه سرکار چې زموږ مور پلار یې نو موږ تاسو هغه مینه غواړو چې څوک یې بچي ته مور پلار وکړي موږ هغه مینه غواړو موږ ستا بچیان یو نو موږ دا خواست سرکار ته کوو چې په وړاندې د خلکو مطالبه حل شي د دې خلکو سره ظلم شوی دی او د دې خلکو سره ناجایزه شوې ده او باید د دې باندې ملهم کېښول شي په دې زخم باندې چې دا زخم جوړ شي درد ته او هر مشکل ته موږ سره غوږه په غوږه درېږو که د پیسو تاوان یې موږ سره ملګري که د سړي تاوان یې موږ سره ملګري خو د بده مرغه ودې ته زه حیران یم چې سرکار نن څنګه دغسې چم وکړي او خاص مې هم دغه دی چې موږ تاسې به چې دی دا د خپل د منځ چې کمې ستونزې دي یو د بل څه په یو کوچني کوچني شي باندې چې دی موږ خفه یو په دې باندې به موږ ته د دښمن دپاره یو کېږو دا دومره کوچنی قوت و موږ ته ډېر لوی سوی دی او د دې بېرته د کوچني کېدو واحده فارموله هم دغه ده چې موږ ورسته اتحاد و اتفاق وسي کوم وخت چې دا پښتون افغان اتفاق و اتحاد کړی دی بیا هغه وخت چې دی د دلي تخت هم دته هېڅ معنا نه ده درلودلې نو خاص مو د ټوله پښتون قام څه دی چې هغه په دا ځای باندې سره یو سي دلته چې تاسو ولیدلې چې کوم زموږ د ځوانانو کوم چې زموږ د کشرانو د ماشومانو څه 11-12 کاله کوچنیان یې دغسې کشولې لکه اسرائیل چې فلسطینی کش کړی په دغه ریاست کې چیرې چې دا مځکه موږ ورکړې ده وقف کړې مو ده دا کام مځکه ده دا بچیان چې دغ کشولې دا مځکه د دغه کام ده دی چې پر کومه تاڼه کې ناست دی د دې فرد د دغه کام په نامه دی د ده د نیکهګانو پر نامه دی اوسه پورې بیا چې ظلم وګوره چې بیا دا په وینو کې دلته ټپیان دي دا چې دی په هسپتال کې ټراما سنټر کې چې دی علاج یې نه کوي 3 ورځې دا زموږ زخمیان چې دی په هسپتال کې پراته وو په وینو کې یوه ګولۍ نه ده ورکول سوي ته دا خواست کوو ایجي کرنل ته دا خواست کوو او دا خواست موږ ګرځوو خو دوی ولې دا خپل بچیان به سر هره ورځ ټکوي وجه څه وجه ده څو در څو به دا پلاره ولاړېږي موره ولاړېږي دا بچی به پر سر ټکوي نو دا بچی خو به خامخا به یې وخت چم کوي نو موږ دا سرکار ته خواست کوو چې دا سوچ دا فکر دا پالیسي برته چینج کړه کومه چې تا دا پالیسي اوس راخیستې ده د بلوچستان عوام او د بلوچستان قومونه هر قوم چې دی په دا بلوچستان کې پروت دی که بلوچ دی که پښتون دی که پنجابی دی که غلجی دی هر قوم چې دی دا نن پر سر ټکول کېږي یوه ورځ د یوه وارې دی یو پر سر ټکوي بل ورځ د بل وارې دی بل پر سر ټکوي نو د دې دپاره به موږ راولاړېږو موږ به دا ټوله قومونه د کوټې اتحاد و اتفاق سره کوو پر دې باندې او موږ مشرانو صدارانو نوابانو ته دا خواست کوو چې نن به دلته نوابان د هرې پښې دا ناست وي نن به سرداران د هرې پښې په دې ځای کې ناست وای نو به زموږ نه ارام درې ځای رسېدلی او موږ ته به هم سرکار هم پرې نظر کتلي ولی نو زموږ نن انتفاق نشته د کوټې په عوامو د کوټې په خلکو کې نن موږ 10 کسه 15 کسه ناست یو دا زموږ د عوامو ډېره سخته کمزوري ده دا قانون پر کاسي قابلیه باندې سبا پر ما ده بل سبا پر بل ده په دې شي به موږ خامخا اتفاق سره کوو او اتحاد به سره کوو او موږ به راوځو موږ خپل حق غواړو د سرکار څخه موږ نه د شرګرد یو موږ نه کوزګر یو نه کوزې کوو نه مافیا والا یو شی موږ نه یو موږ صرف خپل حق غواړو چې موږ په دا ملک کې په امن سو او دلته امن راشي زموږ بچیان په امن ځي سبکله په امن ځي نوشتله په امن ځي سیوله په امن ځي ډاکټر په امن ځي په امن راځي موږ د سرکار ته دا خواست کوو موږ یو امن د دوی څه غواړو
او د دې خلکو پر سر د لاس ونیسي، د خلکو پر سر د لاس تیر کړي. څه مطالبه چې د کاسي قابلې هره مطالبه ده دا دې په وران ورحل کړي. دونې ظلم د عوامو سره، دونې ناجیزه د عوامو سره چې نن کېږي چې هېڅ چا د چا سره نه ده کوي. تو خسر خان یې ستا خوار څه په واسه پرده او سپین ږیري مشران ستا خوار څه په واسه پرده، ستا خو دا هم په واسه پرده چې راسې کمیټې ورته جوړې کړې د دې سره خبره وکړې چې خبره در سره ورسېده. دا خلکو سره خو نه څه لاس شته نه مشین شته، خالي پر دا ځای دا چې احتجاج کوي. نو ته ویې ولې په ډنډو یې ولې ویې پلوس ولې پر امر کوې؟ دا کارونه موږ دا غواړو چې دا بند شي د عوامو سره، او عوام موږ دا غواړو چې موږ ټوله د کوټې عوام چې دا موږ په اتفاق په اتحاد سو. دا یوه ورځ پر یوه ده، یوه ورځ پر بل ده، بله ورځ د مصور خان په دغه کې هم ما ده تجویز ورکوي. نواب صاحب ناست ولو، تور کاکا ناست اوس خو مړ شو، الله دې څه ورسره وکړي، نور مشران ناست وو چې موږ به په کوټه کې یوه کمیټۍ جوړوو. هغه به د هره قوم څخه موږ خلک اخلو، هغه به موږ هغه خلک اخلو چې زموږ ناراض زموږ خبره درې ځایه ورسېږي او زموږ عوام ته کار وشي. هغه کارګر خلک به موږ غواړو. نو زه دا خواست کوم و دې سرکار ته چې کاسیان خو هغه خلک دي چې د کوټې بنیا جوړ شوی د کاسۍ پر دا ځای نه، دا ګرده کوټه د کاسې ده او ته نن راولاړېږې کاسۍ هم پر سر سر ویې په ډنډو یې ویې خوږیې یې وینه بهیږي په روډ باندې. دا د انسان وینه خو تا د خو یو شی نه سوله، دا خو د وینه خو وینه دی چې تو سوله. باید د دې غور وشي او فورا د دې خلکو مطالبه حل شي. زه د سرکار ته دا خواست کوم نو بچیان پر سر سر مه وهه. نو ته چې بچیان پر سر سر وهې دا بچیان به ګسه کوي څه؟ دا به ځي چیرې؟ دا به پر کومه خوا ځي؟ نو دا چې د ته ماړه وي چې دی سبا بل ځای ځي ستاسو بغارې وي ستاسو چغارې ووي. نن ګرده کوټه په ستاسو په بغارو ده، ګرد ماحول علاقه. موږ سرکار ته دا خواست کوو، موږ امن غواړو، موږ د امن خلک یو، د امن کور یو. نور مې ټیم نه ضایع کوم. د دې سپین ږیرو د دې مشرانو حاجي قادر خان اکا زما سره د دې ساګزی مشر دی، د ګر ساګزي قبیلې مشر دی. چې تاسو زموږ څه په دې غمیزه کې ګډون وکړئ او سره سره چې دی د ساګزي قوم مشر حاجي صاحب حاجي قادر خان اکا ته هرکلی وایم، کور ودانۍ وایم چې دی رالی زموږ په دې غمیزه کې چې دی راسه ګډ سو. عزیزانو د قوم د خواسته چې دی د قوم شکریا ادا کوم چې زموږ په دې ستونزه کې نن زموږ سره یو ځای ناست دی. تر ټولو د مخه خو زه دا یو هرڅ کوم چې په کار دا ده زموږ په لرو بر وطن کې چې څومره هم پښتانه دي، کور یې ودان ټولو پر موږ باندې چې دی خوابده کړې ده، خفګان یې ځایره کړی دی. او ورسره سره په دا کوټه کې چې کوم بلوڅ وروڼه زموږ سره پراته دي، بلوڅ قبیلې پرتې دي، هغوی زموږ سره چې دی یووالی کړی دی، ګډون یې کړی دی، زموږ سره اظهار یکجهتي کړې ده. د هغوی کور ودانۍ وایم. عزیزانو دومره شنی قوت و موږ ته دومره لوی سوی دی چې موږ ته فکر ورته ډېر لوی ورته ایښی دی. که چیرې دغه کوم چې زموږ قامونه دي دا غیرتي ننګیالي قومونه دي، زه خو هر قام ته چې دی ډېر د هر یو خپل تاریخ پروت دی. که نورزی دی، که اسحاقزی دی، که درانی دی، که غلجی دی، که زموږ کاسی دی، که هر قوم دی، درین دی، کاکړ دی، کور یې ودان ټولو د موږ سره چې دی په دا ورځ باندې چې دی زموږ سره یووالی کړی دی. یوه ستنه نه ده ورلګول سوي، یو ریکارډ یې نه دی لیکل سوی چې دا داسې په زخمي حال کې په وینو کې سور ګرده میډیا به کتلي، ګرده دنیا کتلې ده، خو د دوی هغه چې کوم ریکارډ لیکي هغه نه ده کتلې ده، هغه نه ده لیکلې ده. دلته چې یو کوچنی غلا وسي، یو کوچنی جنګ وسي، د هغه تاسو به هم لیدلي چې څنګه یې ملسیانې جوړېږي، څنګه دغه کېږي. خو دلته دا ظلم دغه مځکه هم چې دی د دغه قام ده، د دغه بچیانو ده. بیا چې دی دلته دا وظیفه کوي، د دې بعده دی ریټایر سي، سپین ږیری سي، مړ سي، بیرته په دغه هدیره کې ښخېږي. یعنې چې په کومه مځکه دی پیدا کېږي، زوکېږي، دا مځکې څه ونیسي، بیا تر مرګه پورې چې ښخېږي د ده په مځکه باندې. دومره ظلم خواست مو دی چې موږ ته به چې دی په اخلاص او په صداقت باندې به چې دی د ورورولي لاس ورکوو یو بل ته. ستاسو یې کور ودان، تاسو چې دی زموږ مخور یاست، زموږ ننګیالي یاست، په صداقت سره ولاړ یو، وژه پر وژه در سره ولاړ یو.
نن که موږ پنځه کسه راغلي خدای دې ستړی نه راولي چې سل وغواړې زر وغواړې مستي کور مو وخدمت هر څه ته موږ حاضر یو زموږ د هغه دپاره حقیقتا راغلي یو چې زموږ شملور تاسو دغه یاست ځان خبر کړو ستاسو زموږ په د دغه قوم شرکت مخور سره تاسو یاست موږ به ستۍ پسې یو تی زموږ مشران یاست چې څه فیصله وه موږ تی بیا په ګډه سره کوو الله مې قدر وکړي. کور مو ودان یو ځل په اخر کې بیا زه ستۍ کور ودانۍ وایم ستاینه مو کوم هرکلی درته وایم چې دا موږ خلک یو موټی سو سره اتفاق سو سره چې کوم هره ورځ زموږ مشران او زموږ سپین ږیري ځورول کېږي دا کارونه دي باید بند سي فوري او د دا خلکو مطالبه دي حل سي ولاړو د خدای په امان د ټول تا نه ولاړو یا قرباني الله مو ونغ